پروګرام د ستاسو आवाज او زم خسته رحمان امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ نن د زیارت ورځ ده د هجری کال 1440 د ذوالحج د میاشتې شلمه د بکرمی کال 2001 اتیا د ارد میاشتې 15 او د عیسوي کال 2025 د جون د میاشتې 19 نیټه ده. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې پروګرام کې مونږ په عوامي مسلو باندې خبرې اترې کوو او په خاصه توګه په ملک دننه که معاشرت دی که معیشت دی که سیاست دی که ثقافت دی که سکیورټي ده که صحت دی په دې ټولو امورو که تعلیم دی په دې باندې مونږ خبرې اترې کوو. نن مونږ خبرې کوو ظاهره خبره ده چې د ملکونو دننه چې کم د امن او امان فضا ده د روادارۍ یا د امن دپاره کومه لاره چاره لټولی شي نو هغې دپاره ضروري ده چې ګاونډي ملکونو سره زموږ تعلقات په بهتره طریقه باندې ویښه وي او د یو بل مونږ خیال وساتو. او دنیا کې چې څنګه د خلک د یو بل ګاونډیان یو بل سره اوسېږي کلي په کلي بیا د یو بل سره ټچ وي دا شانتې بیا صوبې بیا ملکونه او بیا بریاعظمې نو کوشش دا پکار دی چې هر انسان چونکې ظاهره خبره ده چې د انسانیت درس هم دا دی او د ټولو نه عظیم دین اسلام هم مونږ ته د دې خبرې درس راکوي چې مونږ د خپل شر نه انسانان محفوظ کو او خپل خیر د هر یو انسان ته ورورسو چې کوم زمونږ په چاپیریال کې موجود دی. نو دغه یو شریکه هلې ځلې دي شریکې مرستې دي او په دې بنیاد باندې مونږ نن هم دا خبره به کوو چونکې تاسو ته معلومه ده چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ کوم جنګ نښتی دی نو په هغې کې بنیادي طور باندې پاکستان د ایران د ملګرتیا او د ملاتړ خبره کړې ده. اوس په تېره ورځ د آرمي چیف فیلډ مارشل آرمي چیف جنرال سید عاصم منیر ته د بلنه ورکړې شوه د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ د اړخ نه او د دواړو یو تفصیلي ناسته پرون ترسره شوې ده او په هغې کې ظاهره خبره ده چې پاکستان ته په دې حواله باندې شاباشي هم ورکړې شوې د پاکستان ستاینه هم شوې ده چې د جنګبندۍ په حواله باندې د امریکې چې د ثالثۍ کم کردار و نو هغه پاکستان د طرف نه هم د هغې اپریسیشن هم وشو د هغې ستاینه هم وشوه او دا خبره هم په بهتره طریقه باندې پاکستان د طرف نه ډومبې ورځې نه کېږي چې بھارت دې بېځایه الزامونه نه لګوي بھارت دې هیڅ قسم له داسې کوششونه نه کوي چې د هغې په بنیاد باندې څه قسم له نقصان یا مسله را پیدا شي او مونږه د امن خواهشمند یو. پاکستان لومبۍ ورځې نه دا دریځ خپل کړی خو که پاکستان باندې حمله کیږي یا د پاکستان د سلامتیا یا خود مختارۍ د چیلنج کولو څه قسمه کوشش کیږي نو بیا به خله ماتې جواب سره بھارت مخامخ کیږي او دا یې ورته په ښکاره ډول ویل چې نه صرف دا چې حمله کوي بلکې دا هم یو حمله یا دهشتګردي ده چې کومې ته آبي دهشتګردي ویلی شي چې که د پاکستان چې کومې اوبه دي د هغې د بندېدو دپاره څه قسم له لاره چاره لټوي یا په دریاب کې یا په اوبو کې څه قسم له خنډ پیدا کوي نو دا به هم هیچرې نشي زغملی شي. دا یو بهترین او ښه طریقې سره چې کوم دی د پاکستان دریځ یا موقف مخې ته رالو. هغې نه پس مونږ مفصل وکته چې کوم نقصانونه د بھارت د طرف نه د کولو کوشش وشو نو هغې ته چې کوم خله ماتې جواب میلاو شو هغې نه مونږ ته بیخي واضحه خبره مخې ته راله چې هغې په دې خبره باندې مجبوره شو چې هغې خپلې ګوډې وغځوي د پاکستان مخې ته. نو د پاکستان د طرف نه بیا بھرپور جواب او د پاکستان د طرف نه بیا هم هغه په بهتره طریقه باندې پالیسي مخې ته راله چې پاکستان به هغه موقف پلی چې د امن و امان په حواله باندې یو بهتر موقف وي په هغې کې هېڅ قسم له دغله پالیسي نه. بل طرف ته که وګورو نو انتها پسند هندو مودي سرکار چې څومره هم په هندوستان کې د مسلمانانو او د نورو مذهبونو چې کوم اقلیتونه هلته آباد دي لکه مسیحي ورورولي نو هغې سره او ایون دا چې د هندو مختلف قسم له داسې چې کوم هغې ته نشله ذات وایي چونکې هغې خو په د دې باندې زیات باور لري د ذاتونو په حواله باندې نو چې دا کم نشله ذات دی نو هغې ته هم په سپک نظر ګوري نو دې وجې نه هغې په خپل موقف یا دریځ کې ناکامه شو. دغله پالیسي یا برغیزې خبرې کول دا د بھارت د شروع نه یو موقف پاتې شوی دی او د هغې په وجه باندې د هغې تور مخ ټولې دنیا ته ښکاره هم شو د هغې باوجود هم هغې د خپل موقف یا د دغه دغله پالیسۍ نه رستو کېږي نه. نو پاکستان په بهتره طریقه باندې خپل جواب ورکو د دغه جواب اثرناکه نتیجې داسې مخې ته رالې چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په دې خبره مجبوره شو چې نن فیلډ مارشل سید عاصم منیر ته بلنه ورکه پرون او پرون ورسره ښه تفصیلي ملاقات هم وشو او بیا پر کې د دې خبرې ومنل چې پاکستان یو بهتره طریقه باندې خپل دفاع کړې ده او د پاکستان چې کوم اهمیت دی سټریټیجیک اهمیت هغه هم د منلو دی او آرمي چیف چې کوم خپله برخه کردار ادا کړی نو دا هم بهترین دی. بل طرف ته که د ایران او د اسرائیل د جنگ متعلق مونږ خبرو کوو نو پاکستان د شروع ورځې نه دغه دریځ او موقف خپل کړی دی چې چونکې ایران زموږ ګاونډي ملک دی چې کله زموږ بھارت سره جړه پراله نو په دغه کې هم ایران مونږ سره اوږه په اوږه ولاړ یو نو په دې وجه مونږ د ایران ملګرتیا نشو پرېښوی. په سوشل میډیا او دغه شانتې نور چې کوم داسې ناپوه یا کامل مخلک دي نو هغې مختلف قسم له پروپیګنډو کولو کوشش کوي د پاکستان او د ایران ترمنځ د فاصلو اچولو کوشش کوي. په هغې کې څه ناپوهه دا به دا ووایم چې افغانیان هم شامل دي
چې هغې داسې قسم له هلې ځلې کوي او څه نور داسې ناپوهه خلک هم شته چې داسې کوششونه کوي. حالانکې که افغانستان ته وکتلی شي، افغانستان سره زمونږ ژور او تاریخي تعلقات وکتلی شي، نو زمونږ میکسیمم یعنې زیاتره چې څومره هم افغانونه خویندې دي نو هغې باندې چې کله بد وخت رالو د سویت یونین د طرف نه یا بیا امریکې چې کله اټیک کولو نو دغه دوران د افغانیانو ښه پوره په پاکستان کې مرسته او ملګرتیا شوې ده او مونږ هم افغانستان خپل دویم کور ګڼو. افغانستان چې کوم اوسېدونکي پاکستان خپل دویم کور ګڼي، خو بعضې عناصر چې هغه څنګه چې مونږ اوس په بلوچستان کې هم ګورو فتنة الهندوستان دی، فتنة الهندوستان همدغه شانتې د خوارج چې څومره هم دي نو دی مذهب، رنګ، نسل، قام، ګاونډ ته دې ته نه ګوري، دوی چې کوم دی بس خپل کار وباسي. څنګه چې موږ مجرمان ګورو لکه نشیان، لکه مونږه مجرمانه ذهنونو والا خلک چې هغې صرف او صرف جرم پیژني، چېرته د نیکۍ یا د اهمیت والا کار نه کوي چې هغه انسان ته خیر ورسي، یعنې شر خوروي. څنګه چې موږ وختي په شروع کې خبرو وکړه چې انسانان یا ښه انسان یا ښه مسلمان چې کوم دی هغه د خپل لاس او خپو د شر نه چې کوم دی نور انسانان محفوظ کړي او د خپل لاس او خپو د بدن خیر نورو انسانانو ته ورسوي. نو موږ دا وکړه په سوشل میډیا، موږ روزانه په بنیاد باندې ګورو دا کم علمه، کم پوهه، بې فهمه خلک دی چې کوم دی داسې قسم له کوششونه کوي. بیا د افغانستان خپل حکومت ته هم د بدنامولو کوشش کوي. دا پکې ډېره عجیبه او سپکه خبره شي. پکار دا دی چې موږ ټول د یو بل ملګرتیا وکړو، ملاتړ وکړو د امن دپاره. بل دا دی چې د دروغو د خبرونو شیر کولو نه بیخي ډډه وکړی شي، یعنې داسې هېڅ قسم له عمل خپل نه کړی شي چې د هغې په بنیاد باندې څه قسم له نقصان مخې ته راشي. په دې وجه ضروري ده چې د یو بل پوره باهمي احترام هم وشي او یو بل سره په بهتره طریقه باندې داسې لارې چارې خپلې کړی شي چې د هغې په بنیاد یو بل ته مونږ اسانۍ پیدا کړو. نو دغه د دروغو خبرې، پروپیګنډې سوشل میډیا په ذریعه باندې خورول، په دې باندې پوهه خلک چې کم دی خپل غوږ نه ګروي. ځکه چې عمومي طور باندې موږ ګورو چې کم زمونږ عمومي کم پریکټسز پاتې شوي دي نو وي چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي. نو چې کم پوهه خلک وي هغوی بیا څه چلو کړي، د قرآن د حکم مطابق هغوی تحقیق وکړي، شاید د خبرې څه وزن شته یا تاریخ څه وی، موجوده بیکګراونډ څه وی، ځکه چې هر انسان په خپل کردار پیژندی شي. یعنی مطلب دا چې هغه څنګه خوري سکي، کومه کپړه جامه چې څنګه خبره کوي، څنګه عمل کوي، د هغې په بنیاد باندې موږ چې یاره دا یاسر یا نورحکیم ښه سړی دی یا بد سړی دی. نو د عمل په بنیاد باندې د هغه د شخصیت اندازه لګي. څنګه چې موږ اواز وورو چې دا فلانی خان دی، بیا چې کله فلانی خان زموږ ذهن ته راشي د هغه پوره نقشه، دغه د عمل پوره نقشه موږ ذهن ته راشي او موږ وپېژنو چې او دغه سړي کې دا کار دی. او که موږ خپل طرف نه د بل چا په وینا باندې د چا متعلق یا د یو ملک متعلق د خپل طرف نه یو موقف یا دریځ جوړو، نو یقینا چې د دې نه د داسې انسان نه غټ بېوقوف بل څوک وي نه چې هغه په خپله د یو انسان یا د یو ملک خواږه ویني او د هغې باوجود هم چې کوم دی هغه د نورو په غلطه وینا باندې یا په دروغو پروپیګنډه باندې هغه متعلقه تن یا متعلقه ملک ته چې کوم ورته اسانیانې پیدا کوي، د دوستۍ لاس ورکوي، هغه ته چې کوم دی نقصان رسولو کوشش کوي. نو دا انتهایی ناپوهه انساني او هغه بیا نتیجې بعد کې زغمي، بعد کې پای باندې بیا افسوس هم کوي چې اوف کاش داسې نه وی شوی، داسې شوی وی. نو پکار دا ده چې هر یو ملک د هر یو ملک متعلقه شهري په دې خبره باندې ځان پوه کړي چې مونږ سره د کم ملک سره ویه ده، دا هغه ملک د خلکو سره ویه ده. ګوري افغانستان بعضې خلک که په یورپ کې کېناستو زه په افغانستان کې موجود بیا خبر هم نشي کولی، نو هغې چې کله دغلته لاړ شي نو په د نورو ملکونو کې بیا د پاکستان متعلق ګډې وډې خبرې کوي. دا شانتې څنګه چې مونږ اوس وینو نو د دغه خلکو چې کوم دی د دې نه څه ضمیر شته، نه د دې متعلقه چې کوم دی په میراث کې ورته څه پاتې دي، نه چې کوم دی د دې مشران وي چې د سینه په سینه باندې درنوالی او یو موقف یو دریځ ورته چې کم دی سینه په سینه منتقل کړي. ظاهره خبره ده چې هغوی دا ګڼي چې ګینې دا لیبرلیزم دی یا موږ په دې باندې ډېر زیات پوهېږو یا موږ هر یو سوچ چې کم دی د هغې د جانچ کوشش کولی شو یا په هر موقف یا په زاویه باندې موږ خبرې هم کوو. ګورئ سمپل ساده خبره ده چې په دې معاشره کې څوک هم اوسېږي پر وقار انداز کې به اوسېږي. که موږ څنګه د مسیحي ورورولۍ خبره کوو، هندو ورورولۍ خبره کوو، نورو مذهبونو، نو بعضې مذهبونه لکه دا وایي چې هغوی موسیقي خپل عبادت یو ګڼي. موږ اوس جومات ته خو ظاهره خبره ده چې دغه د موسیقۍ آلات نه شو وړی، دا په چرچ کې او په دې کې پراته وي. نو بیا چرچ کې هم که دا استعمالیږي نو په داسې انداز به استعمالیږي چې پر وقار اندازي. که دې څه قسم له سپکاوي والا انداز پولي چې هغه د معاشرې د نورمز د هغې د بنیادي اصولو خلاف وي، د هغې الټی، نو بیا به ظاهره خبره چې نقصان کېږي او بیا به هغې ته هېڅوک هم هغې خپل مذهب پریکټسز ته به هم پرېږدي. ځکه وایي چې اپنے مذهب کو چھوڑو نا اور دوسرے کو چھیڑو نا.
نو په دې وجه باندې ضروري ده چې خپل مذهب په صحیح طریقې سره ډیګنیټي سره پر وقار انداز کې خپل کړی شي او په بهتره طریقه باندې ښه دریځ مخې ته راشي. زمونږ مذهب مونږ ته د دې خبرې درس راکوي چې په یو حال کې مونږ د دروغو وینا ونه کوو، ځکه چې د دروغو ویونکي یا د دروغو وینا کوونکي دا چې کوم دی فاسق فاجري او د ده نه د لرې اوسېدو حکم هم شوی دی او د عملي تجربو نه دا ثابته شوي دي چې دې انسان چېرته کې هم چاته خپل خیر نه دی رسولی، بلکې همیشه د شر او فساد کارونه کړي دي. دغه شریر چې کم ملک وي یا انسانان وي یا کم سوچ دی یا ذهن دی، نو د دې نه ځان محفوظ ساتل هم یو لوی عبادت هم دی او خپل ځان ته اساني پیدا کول دي. نو دا اهمه خبره ده چې دې وخت کې آرمی چیف جنرال سید عاصم منیر فیلډ مارشل که په امریکا کې موجود دی نو د پاکستان پوره نمایندګي کوي او دې وخت کې سټریټیجیک که بیا مونږ وګورو د دې نه په پرته که مونږ دا وګورو چې دې وخت کې د پاکستان او د امریکې تعلقات، تجارتي تعلقات، تجارتي تعلقات، ورورولۍ تعلقات مضبوطول څومره اهمیت لري، ځکه چې دې نه انکار نشي کېدی چې بھارت هغې پسې په زور باندې ځان ورجوختول کوشش کړی دی په تېرو وختونو کې، خو هغې ته ثابته شوه چې هغې نه په جنګ کې تکړه دي نه په نورو څیزونو کې. او د پاکستان چې کوم قام دی، د پاکستان چې کوم بچي دي، باوجود د دې چې مونږ ته چیلنجز زیات وي، مونږ باندې بلا ډېر قوتونه چې کم دی، بهرني قوتونه یې په مونږ باندې منفي اثر پرې باسلو دپاره هر وخت خپل دغه نیګیټیو انرژیز چې کم دی د خرج کولو کوشش کوي، خو بیا هم کوکتی شي نو په بهتره طریقه، مثبته طریقه باندې زمونږ هلې ځلې رواني او چېرته کې هم مونږ دشمن ته پاتې نه راځو. نو 52 زمونږ د ټلیفون شمیره ده 091 د پیښور ایریا کوډ دی. که تاسو د پیښور نه بهر یې یا د خپل موبایل نه ټلیفون کوئ نو بیا به ورسره ایریا کوډ خامخا ډایل کوئ. کالر اورو چې دې وخت مونږ سره څوک دي، کوم ځای نه دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. 52544143 زمونږ د ټلیفون شمیره 091 د پیښور ایریا کوډ. که تاسو د پیښور نه بهر یې یا د خپل موبایل نه ټلیفون کوئ نو بیا به ورسره ایریا کوډ خامخا ډایل کوئ او دغه شانتې مونږ سره خپل احساسات څرګندولی شئ. نو بالکل جناب دغه حوالې سره تاسو مونږ سره خبرې اترې کولی شي 52 باندې. د وخت بلا ډېر اس ام اس مونږ ته را روانې دي، د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یو او مونږ سره خطابګل شریک شوی دی د ضلع خیبر نه. وی خطابګل افریدی یم، وی څنګه یې جي سلامونه وعلیکم السلام، ډېره مهرباني چې تاسو مونږ سره دومره په مینه باندې خپل احساسات څرګند کړه. وی چې مونږ په خپل آرمي باندې، په خپل سیکیورټي فورسز باندې فخر کوو او ځکه چې د دې وطن دفاع ناقابل تسخیر ده، یعنی دې ته هېڅوک وی شکست نشي ورکولی. نو بالکل دې خبره کې هېڅ شک نشته. مدي هم مونږ سره د بډخیل نه شریکه شوي وي. سلام ښایسته لاله، وی ډېر ښایسته او بهترین ټاپک دې اوچت کړی وي، بھارت سوځي او کوم هغه خلک چې کوم زمونږ نه سوځي، زمونږ د ملک نه سوځي، یا به د دروغو پروپیګنډې خو کوي. خو زه ټولو خپلو وروڼو خویندو ته دا وایم چې داسې قسم له خلکو نه ځان ساتلو دپاره د خبرې تحقیق کوي. ډېره ښکلې خبره ده. SMS نور هم بلا ډېرې را روانې یو کالر پکې ورو. السلام علیکم ورحمت الله. رحمان صاحب څنګه؟ وعلیکم السلام. جی څوک جناب او کوم ځای نه؟ جناب ګل خبرې کوم کاستر رحمان صاحب مومند نه. ډېره مهرباني چې مونږ سره شریک شوي. وایي که نه جی؟ کاستر رحمان صاحب خبره کوم دی موبایل کې پیسې پته نه لګېشته یو که نه خو زر زر یې ته کومه. جی 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 زمونږ د هسپتال کې یو مریض دی د وطن نه راوړی دی، مار خوړلی دی. ښه جي ښه بیا؟ هغه له موږ صحت کارت کولاو کړی دی، اوس هغه ته بیخي د نور دوایي ضرورت نشته، د اینې ضرورت ته دی، اینه موږ له په صحت کارت نه راکوي. جی 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 نو که دې څه چل کېږي نو خدای څه ښه دي، موږ سره ښه دي چې ملګر ته هېڅ پوسم نه کېږي او تقریبا ډاکټران وایي چې د بس لیولین سره ډراپ اینه خېږي او اینه موږ له په صحت کارت نه راکوي، پیسو یې راوړی. جی 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 بالکل سید. نو دې متعلق به انشاءالله خامخا خبرو وکړو، د تفصیل چې کوم دی تاسو مونږ سره شریک شو. جی 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 یو واټ کې پرو دی چې یو واټ کې نن اتمنه هم ورځ دی اوس دی. جی 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 او کلی کې مار خوړلی دی او راوړی دی او بس دی چې کوم دی ملت دی د اینې ضرورت دی زیاته وي نه موږ له په شهادت کارت نه راکوي، شهادت کارت موږ له کولاو کړی اینه پې نه راکوي. بالکل صحیح شو جی. ډېره مهرباني چې تاسو مونږ سره شریک شوي، خپل احساسات او څرګند هم کړه مونږ سره. ډېره مهرباني جی. 52 زمونږ د ټلیفون شمیره 091 د پیښور ایریا کوډ. نیغ په نیغه تاسو مونږ سره شرکت کولی شي او خپل احساسات او جذبات خامخا زمونږ د پروګرام برخه کوي. 52544143 زمونږ د ټلیفون شمیره 091 د پیښور ایریا کوډ. او یقینا چې تاسو دغه ټول جذبات او احساسات کم چې زموږ د پروګرام برخه کیږي، موږ پوره کوشش دا کوو چې تاسو دغه جذبات موږ د پروګرام برخه کو. دین علاوه موږ سره په SMS باندې چې څومره مو ملګری دی وخت شرکت کوي، د ټولو ډیر زیات مشکور یم. علي خان موږ سره شریک شوی دی د مردان نه،
وی سلامونه خسته لاله څنګه وعلیکم السلام الحمدلله ډیره مهرباني چې تاسو مونږ سره شریک شوي خپل جذبات هم څرګند ک و چې د آرمی چیف صاحب دا دوره خو په انډیا باندې اور لګی دا تاسو ډیره خپل خبرو کو یقینا چې دغه بنیادی زمونږ مقصد هم دی چې زمونږ خلک په دې خبره باندې پوه شي چې اصل کې د دشمن ارادي څه دي او د دشمن ارادي په هر لیول باندې یعنی دا نه چې کې مونږ صرف وسله راولو د وسلې په ذریعہ باندې د دې ته ورکو هر لحاظ سره دی ته د ماتې ورکولو لپاره هر هغه لاره چاره ولټولی شي د کم په بنیاد باندې چې دشمن ته خلمات جواب مونږ ورکولی شو 52 زمونږ د ټلیفون شمیره 09 د پیښور ایریا کوډ نیکسٹ کالر ګورو چې څوک دی موږ السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب څوک او کم زینا جی 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 سولر به ورته لګوو کله یو شی مونږ په راسترګو نه لیدو زمونږ داسې مشران خو یې پیدا کړي او مونږ بار بار وورو په غنمو کې دا خره خوست برد کوي په دوایانو کې دې خوست برد کوي په دغه کې دا نو چې دا به راپورې څنګه دی نو بل ملک لازم ورکړي که نه مونږ په دې ملک کې څه کوو جی 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 بالکل صحیح مونږ څه په زور خو نه یو ناست که نه بالکل بالکل آو ګوره چې دا عوام چې کوم دي دا د حکومت بچي جی 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 دا د حکومت بچي دي دا مشهور پاسې مرو دا خلک لګیا دي مزدوري کوي جی 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 بالکل صحیح ده ښه دې کله وایي سولر سیسټم به کوو دې وخت پورې مونږ یو شی ونه لیدو په روزو کې اعلان وکړو دومره دغه به ورکوو دا به کېږي دا به کېږي هڅه کې چا له ورکوي جی 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 سولر سیسټم یې چاله وکړي صحیح صحیح هغه چې د شپېته کاله عمر سړي به ټکټ به هم نه وي او دا به یې وي او دا به ورکوه چاله وکړه جی جی بالکل صحیح ده د کونډو ټولو ملکونو خپل ګورنمنټ هم ته ووایي جی 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 دا زمونږ مشران دومره دروغجن دي مونږ ورسره جی 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 صحیح صحیح په دروغو دي کولو به وخت تېروي یقینا چې لکه هر یو حکومت لا پکار دادي چې هر هغه منصوبه چې کومه شروع کوي چې په بهتره طریقه باندې شروع کوي کې اس قسم لا دوغلا بنونه کی ها په روزو کې دومره هغه وکړه هغه کم د پالټو خلک هغه ته هغه کوي ولا ستو کسانو ته هر دې کې ملو شو نو لاړ بادو ول بس یقینا چې همداسې د اصل کې دا دروغ وینا چې کوم دا انتهایی سپکه خبره اصلي کې خبره پرون یو خبره کوي پرون نو خلک دومره په هغه کې په جذباتو کې جی 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 خبره کوي چې درکشي د چینچي د لوډر والا دا به دغه نه ورسول ته $10,000 جرمانه په دې لګولې شي چې دا په لګي نو هغه بچی چې یو لګي مړ کېږي نو نوکره خور کوي کله دا چینچیانو لوډر ټولې اعلان کوي ختمې جی 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 بالکل نوکره ورکوي که نه نوکریانې ورکوي جی 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 بندوبست هم ورسره نشته دا مشران زمونږ کوم ځای نه راغلي دي بالکل همداسې ده اصل کې مصیبت دا دی چې دلته کې خلک د دروغو لوزونه کوي او دا ستاسو خبره بالکل په ځای باندې ده باید چې د دروغو لوزونو نه ځان وساتلی شي او دا د کور نه تربیت کېږي 52 زموږ د ټلیفون شمیره 09 د پیښور ایریا کوډ نیکسٹ کالر اورو چې څوک دی موږ سره السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک جناب او کم زینا جی سر حکیم خبره کده بننه جی 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 څنګه چله خیر طبيعت څه ده الحمدلله بالکل روغ جوړوي کنه جی سبب الغواړي د نن موضوع متعلق دا څنګه وایل سرجی چې لکه مثال د دې مونږ خو مثال هغه تبلیغ کوله کا ډېر ګرځي کنه صحیح چې دغه د پاکستان چې کومه د خیری کونه خیری ګور چې کومه د ناروال واګه باندې دی کنه جی 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 تر دغه د پورا چې کومه دغه ایک سره پورا لکه مثال گیس 24 घंटे موجود وي بجلی 24 घंटे موجوده وي او لکه دله کې پکې کې چې کومه دو بجلی لکه نه وي یا 24 घंटे کې یو غنټه وي یا نه وي کنه اوس مې دا وایل مې مثال لکه دغه بجلی چې د الته د پنجاب کې پیدا کیږي کدا څه حساب کتاب نه چې مثال په دې باندې لګرانه وای چې الته لکه بریجونه وګوري هسپتالونه یونیورسيټي وګوري لکه معنی دنیا هر فیسیلیټي لکه یعنی سہولیات لکه الته موجود دي کنه
بالکل جی بالکل هم داسې د ډیره مهرباني تاسو مشکور یم چې تاسو خپل احساسات څرګند کړه مونږ سره یقینا چې باید چې د ټولو خلکو ته یو رنګ وسایل ملو شي د لپاره د آبادی تناسب چې کوم د برابر ساتلی بهرحال هم دې سره د فیسبوک ملګرو ته دې سیشن کې په مخه خوایو په مخه مخه ډیره مهرباني چې تاسو مونږ سره پاتې شي خپل احساسات هم څرګند کړه او یقینا چې د پاکستان پوخ اعظم په حوصله دا هم دغه شانته ژوندې وي او زموږ فیلډ مارشل جنرال آصف منیر صاحب چې کوم دی د هغې پوره کوششونه او دغه شانتې بیا د جنرال سید آصف منیر چې کوم امریکې ته تګ دی او د امریکې صدر سره ملاقات دی نو په دې باندې چې څومره خلک هم سوځي نو سوځي دي خو چې کم اصل پاکستانیان دي او په خاصه توګه باندې د دې اوسیدونکي د دې منطقې لپاره امن غواړي نو دې دورې ته په درون نظر باندې ګوري یقینا چې دا یو بنیادی خبر هم ده او دا د دې منطقې لپاره ضروري ده چې پاکستان د امریکای سره ښه تعلقات وساتي په مخه مخه د فیسبوک ملګرو